هلا سمينة شو موري سمينة يا تاس ولا ما شو ويا ما شاء الله لو يحفظ شو ما شاء الله بچي الله دې د بد نظر ساتي أبي موري زمان وڑا کور دا ما ډیر ګرام دا موري سپاټه ته بلاره دا موري هغه بچي ودینا دا د بچي میرا سمینی تا بیا کتابونه راغشتي پتا زما خبره ورلګی نه ورساو کتابونه دی مړې لا لا دا یو تعلیم حاصلول په هر جنۍ او الله تعالی په حق دی موري دا لا لا سوي یا بچي بچي خیر دی بچي خیر چې دې شو ته کنه نو وای دې بچي کنه خیر دی اوه زمون دا لوی ارمان دی چې دا خطا دی بچي فريدا موري فريدا وای زه دې پوزا فريکو او دې د سوال راکې زه دې د شوق د خاطره د خپل نسات قرباني نشم ورکولې لالا او زه د بېځایه غیرت لپاره د خپل تعلیم قرباني نشم ورکولی ودې ته مورې تعلیم ولې ستړی شولې په دې کې دومره سړیتوب نشته یو دوه ټکي سبق یې وویلو چې اسمان یې راټیټ کړی دی دا ستړی مه کوه Zabosha, o Zabakan. جامعه بدلې کړې ده او ترور کاره جوړې نو ورتلې ده د غریبۍ د خدای بې خوباسي ده پردي دیاړي مارې ما لور مې وړه ده خدا مې خدای سره وعده ده چې سبق به پې زه خامخا وایم خامخا به پې سبق وایم زه به پردي ګوډونه کوم سړکونه به جوړوم خو په خپلې لور به زه سبق وایم ځکه چې سهار ته ایکې ولور ده جامې خیرنې دي دا خو د میندو کاري خو بس څه وکړم مور کې خدای رشته ده نو دا به ورله زه په خپله نیسم
Damashila, the Salu Mashila, oh, the Kadi Sari, the last food is like a hoopila. मोरे मुझे बटूल मरकर पानी भर गई लाला को पहला तारीफ ने शिकोले न मां तो वाली बन गई मोरे शाबाश से लाला तालीम ने शिकोले हाँ ना ताताज तालीमों को दूसरा चल शो बोरे दखजू दबारा या गोर दे और या गोर और तेरा बकर देगा लाला दबूर और गोर पुख्ताना है इस्लाम दाना है और सभी ने तात लाश पे तदल में दी शिबाला जवाब न मना को पूरा दा खुदा करना नहीं पड़ता मुझे बस्का लगता है पूरा हाँ लेकिन मुझे को फिर बनाती वैसे जिन्हें वैसे मालूम है कपड़े से कैसा लाला वह तो बड़ी वाला सिर्फ रोटे ही है कपड़े तीसरी गई मोरा समझता हूँ करना सर उस बता जमार दा हद तक पहुंच गए सब मुक्ते जी पर्चे लगे पहुंच गए ऊपर नहीं लगा तेरे सवालना खाने का तैलम काले ना बना रखे और बेचारी जवाब ले तकना दी बता जमा खबर दे क्या जरा सब चिकबरी सी पहुंच गए बस मत क्या तार मारने पूरा को पहुंच गए ظریف خان کاکا له ولې نه وړي پرېږده ورا د هغه یو بچی ده د شپې هغه بخور نشي کولی د ورځې به هغه بخور کوي هغه له نمبر ورکوئ یاره زه ملک صاحب نو نمبر خو پکار دی نمبر خو د هغه د شپې دی او د هغه د ګلبادشاه دروازې دی داسې کار دی ګلبادشاه د خیر دی دغه یو درخواست وکړه چې ګوره ظریف خان کاکا چې کوم دی هغه بوډا دی هغه ته نمبر ورکړه د هغه یو بچی د کور کې څوک نشته که نه मैं बस तासु दा ټولو ډېر ډېر مبارک شه ډېر ډېر مبارک شه او زما دې مبارک شي الله دې خوشحاله کړه ظریف خان کاکا خو دا راته ووایه د مبارکي د څه خبرې ملک صاحب دا به درته زه ویم هغه لورې نه ده پات شوې هر وخت چې یادوي سپوږمۍ زما ښځه دې الله وبخي اوهو نو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د ظریف خان کاکا لور پاس شوې ده ګوره ظریف خان کاکا یو غریب سړی دی دی په دې غریبۍ کې په خپل لور باندې سبق هم وایي هغه پاس شوی نه مبارکي ورکړه یې بخته ملک صاحب ملک صاحب ویم دا بچي خو زموږ هم دي دومره خو هم نه دي ستایي لکه چې دې یې ستایي که نه
ګوره ملک صاحب والګه سړیا پتاو په ظریف خان کې د ځمکې اسمان فرق دی هغه د خزنه نه یریدو او د خزنه یریږي ملک صاحب هغه د مشرانو خبره حق یوله لهمه ده زما په دې ټوله دنیا کې ایک یو دغه لور ده د هغې وړه وړه خوشحالي ما ته د اسمان وړه لویه ده ځکه چې زما د لور نه لور شته نه مور شته نه بله خور شته د هغې ایک یوې لور ته مې کاتبینو ظریف خان کاکا ستا بچی زمونږ بچی ده زه ستا درد محسوسولی شم دا خو د هغه خلکو نه تپوس کوي په کوم کور کې چې مور نه وي مور سره خو کور ودان وي د مور نه بغیر کور نیمګړی وي ځکه خو سما پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مفہوم داسې دی چې ما ته مور آواز وکړي او زه په مونځ ولاړ یم زه به مونځ مات کړم او مور له به جواب ورکړم مونځ به مات کړم د مور یو ډېر لوی مقام دی او بیا ته خو د ستاینې وړ یې تا خو سپوږمۍ له د مور مینه ورکړې ده او د پلارم او بیا خوش قسمته دي زموږ د هغه بچې د چا میندې چې تعلیم یافته وي تعلیم یې کړی وي ملک صاحب ویم زما ښځه د لوبخې پنځه مې پاس کړی او ټول عمر یې راسره په دې جګړه وکړه چې بچي دې تعلیم یافته کا سکول کې داخل خو ما ورته وی چې نه ځکه چې ما سره په خور به څوک کوي دې پټو کې به کارونه څوک کوي ملک صاحب بس صاحب نور هر وخت لګیا دی دې پکې لګی د تعلیم د خوند او رنګ دې نه دی خبر تعلیم ضروري خو نه ده چې سړی دې پرې نوکر شي یا دې په غټه عهده ولګي تعلیم خو د انسان نه انسان جوړ کړي د ښځې نه ښځه جوړه کړي لوی مقام دی د تعلیم ملک صاحب دا خبرې پرېږده زما لور پاس شوې ده هر څه کې چې پاس شوې ده خو زه نن ډېر خوشحاله یم زه تاسو ته مټیان ورکوم زه ورته وبخه دی ویم ملک صاحب زما ښځه د لوبخې هغې به یو خبره بوله چپ سیدونه چپ هم ډېر زیاتې دی وکړو ګوره ته ما پوه کړی وې ظریف خان کاکا به نه چېړې د هغه دردونه به نه تازه کې ګوره هغه تا نه مشر دی غریب دی زمینداري کوي د خپلې لور خدمت کوي او په هغې سبق وایي آینده داسې کارونه کوي ګوره هغه خو ډېر دی ملک صاحب یم زما ښځه د لوبخې ستا دې خدای وبخي ګوره یو خو زموږ ورندار ژوندی دی او ته وایې زما ښځه دې خدای وبخي الله دې ولې ژوند ورکړي ته راځه نورې خبرې زه تاسو سره وجه کوم ته راځه یا بچې دا په داسې شوي سوی مالا چې ځان دې په جړا کې ووت بس که بچې بس که ته د هغې په جاړه مورې چې ته رسول هم مړه شوې نه یې ته داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی بچې مورې د دې د باجل نه پته شوې یا بچې هغې خو داسې باندې پړ کوم د چې مړه ده خو سمه ده ولا او لالا زما د مرګ ارمان ته نه دي پوره شوي داسې ستا دشمنان دي
بچي ما یو فیصله کړې ده. فیصله څه فیصله مورې؟ سمینه به کالج ته ځي. څه مورې؟ او بچي سمینه به کالج ته ځي ځکه چې دا د دې شوق دی شوق. مورې ټیک ده چې دا ستاسو فیصله ده خو سبا به په دې فیصله باندې ستومانه یم مورې ستومانه به یم. ته به کالج ته ځې ته به لومړی وړوې ته به د ګران خدمت کې بچې خدمت به کې. دې باسي ټیم ډېره نه واقعي ګوره دې ما پرېم کې پدې خبر ته دې خبرو کې کار ملره حالات به ټیک شي هر څه به ټیک شي. څنګه به ټیک شي ملک صاحب؟ ټیک به شي تاسو هر وخت ټیک به شي څنګه به ټیک شي؟ نه د دې زموږ د کلي دا بچی ستا بچی دي ولې نه دي؟ نو ته ولې بیا د تعلیم خلاف یې؟ یا خدای پاکه نو په جینکو چې تعلیم کړی دی نه ته ما ته دا ووایه وراندا څونه تعلیم کړی و؟ مبارک شه بیٹا یو ملک باندې وکړه په مې مه خورا. ډېر کمال ډېر دې مبارک شه الله دې د زړه مرادونه پوره کړه. ته نه واوړه دې په دې خبرو باندې نه پرېږدي. ملک صاحب لور یې پاک شوې ده او زوی هم نه دی پاک شوی او ته به وایې چې داسې اینشټی کې سبق ووایې اینشټي پاس کړه اینشټی خوب ویني اینشټی. سید نورا دا بادو د ټال نه راکوشه زه به خپله لور یونیورسټۍ ته ماسوم زه به خپله لور بارمن ته لیږم زه به خپلې لور باندې به اعلی تعلیم جوړ کړم زه به د خپلې لور نه وکیله جوړم زه به د خپلې لور نه ډاکټره جوړم. ته څه خوب وینې دا جنډه یوازې په هلکانو کې ده. جینۍ چې څه کولی شي هغه ته نه شي کولی. جینۍ ډاکټره جوړېدی شي جینۍ پایلټه جوړېدی شي جینۍ فوجي جوړېدی شي جینۍ دارېداره جوړېدی شي څه نه شي جوړېدی. دا خوبونه مه وینه ستا لور سبق کوم ځای کې وایي چت پې نشته په خاورو کې ناست دی او خوبونه د اینشټی پخوانی جهالت به لوڼې لوڼه په ځمکه کې ژوندی ښخولې او اوسنی جهالت یې د خیرت په نوم وجلي د خیرت په نوم او پاتې شوه د ډاډ خبره. دغه ته زه بېوسه یم ځکه چې زما پوستکي کې دونه طاقت نشته چې زه خپله لور د ټاټ نه راوچته کړم. په کلي کې سکول نشته په کلي کې هغه یو د توت ونه ده چې ستاسو بچي او زما لور پکې سبق وایي چې باران شي لور مې په منډه راشي جامې یې سخاوي بستې په خټو کې لړلې وي. خدای دې زما ته ملک او زموږ دا تعلیمي معیار ښه کړي.
ظریف خان کاکا حوصله وکړه زما مشرانو سره په دې هکله خبرې روانې دي د هلکانو د سکول مرمت به هم شروع شي او انشاءالله ان قریب به ستا په دې کلي کې د جینکو خپل سکول وي زه به دا زیری په تا باندې ضرور کوم خدایا ملکه شتمن شي ته خوشحاله شي ژوند له خدای ته ته بس دعاګانې کوه د دې ټول کلي بچی زموږ بچی دي زما بچی دي زما نه چې څومره کېږي زه به د دې دپاره کوم په دې سکول کې به د ماشومانو سکول هم وي هغه به هم جوړېږي د بچو دپاره او د هلکانو د سکول مرمت به هم کېږي ستا د سپوږمۍ رڼا به په دې ټول کلي باندې وي خفه کېږه مه ښه خوشحاله راځه چې ځو راځه تا باندې زه یو کپ چای څښم راځه هر ټیم مړې زه خو د تقریر دومره تکړه نه یم اصل په خبرې کې اوس وایي چې تکړه نه یم نو تقریر وي او خبرې وي نو خبرو کې تکړه یم ما ته یقین نه ده چې ته به وي او که ما وګټله نو بیا زه به په تا باندې خوراک کوم او که ومې بایلله نو ته به په ما باندې خوراک کوې صحیح شه تاسو ټیک ده زه راځه د کلاس ټایم ته چې ورځو ملک صاحب ښځه مې د لوبو کې 15 یې پاس کړی یاره زه وایم ستا ښځه د ستاینې وړ ده زموږ ورندار زنده‌باد چې هغې دېرش کاله مخکې 15 کړی دی دا خو ستا خوشقسمتي ده ګوره ته ولې د زنانو د تعلیم خلاف یې قرآن او حدیث د زنانو د حقوقو باره کې آیاتونه نازل شوي دي قرآن کې ته وګوره څومره سورې نساء وګوره خو تا سبق نه دی ویلی نو ته به د قرآن شریف سبق څه ویلي ګوره دغه خو چل دی ګورې دا د ایمان هم تاوان دی قرآن مجید سبق کې ویلي دي دا دی ګوره د ایمان هم تاوان دی سبق ووایه زر تر زره الف پې شروع کا خو لاړ شه د جومات ملا سره کښېنه او دا سبق ووایه دا ستا د آخرت دپاره ضروري ده نو مونږ د زنانو د حقوقو باره کې خبره کوله بیا وی فرمایي چې په علم په هر زنانه او نارینه باندې دومره فرض دی چې خپله سریري سکندې زندګي د الله د احکاماتو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو لاندې تېرول شي نو بھئی دا خود د دې باره کې سوچ وکړئ نو بیا خو زما ښځه زنده‌باد اوس وایي زما ښځه زنده‌باد ستا خبره ټیک وکړه دې ته ډېر سخت یادېږي نه خیر دی داسې خبره نه راځي ګوره څنګه چې دا د ظریف خان کاکا ووي ښځه پایلټه جوړېدی شي ښځه پرنسپله جوړېدی شي ښځه تاڼېداره جوړېدی شي زموږ په کار مې کې وګوره څومره زنانه کار کوي خپل خدمات کوي دې سره سره هسپتالونو کې ته وګوره د ښځو او غټه خبره زه ته یو ډېره غټه خبره وکړم د پولیو دغه مهم وګوره یقین وکړه چې که ما او تا باندې چا ډز وکړو نو سبا به نه ځو د پولیو دې کتروله ځو به نه دغه زنانه دي همدغه زموږ بچی دي کفن یې په سر تړلی دی او زما او ستا د بچو فکر کوي که نه کوي زما او ستا کورونو ته راځي څومره خلک یې خلاف دي خو چونکې هغه زما او ستا د بچو د سباوم فکر کوي چې زما او ستا د بچو مستقبل جوړ شي او هغوی بیمار نه شي ای معذوره نه شي دی کفن په سر تړلي او زما او ستا کور ته راشي او بچو له کترې ورکوي هغه بچي دی خپل بچي ګڼي نو دا د ستاینې وړ دي که نه دي بالکل دی وایم ملک صاحب تا خو زما نن سترګې وغوړولې وایم که زما لور وې که نه نو ټیک نه دې ارزنویچه جوړوله دا ګوره ارزنویسه ما ورته دا څومره عهدې وکړلې دی وایي ما دې ارزنویسه جوړه انصافداره په عدالتونو کې زنانه ججانې دي وکیلانې دي نه ملک صاحبو زه چې ورکوړم نو ما د به مې مور هر وخت دا دوا کوله چې بچې خدای دې ارزنویش که نو ما وایي د ارزنویش په ډېر لوی سړي وي نو بس ځان ته ګوره همدغه سړی دی تا نه ارزنویس هم جوړ نه شو ارزنویس خو به هله جوړېدی چې تا تعلیم کړی وی دا خبره خو صحیح ده بس یو وعده در سره یې درکوم جی چې دې نه پس به زه د زنانو د تعلیم خلاف نه یم او دا ماشومان چې څومره دي دې لپاره به زه منډه وهم سره ستا دا صحیح ده څومره موبایل دې صحیح موبایل دې غږېږي او پته درته وي السلام علیکم جی زه به ملک صاحب ته ووایم ټیک شو
Yes. سلام علیکم دا کاری سراج وجي ها شی سراج او چې د بورډ امتحانونه شروع دي او ملک صاحب ته وایي که په بورډ کې دې څوک وي نو چې زما د لور شپارس وکړي چې پاس شي همدا زمونږ د معاشرې علمیه ده رشوت سفارش ګوره ستا ته یو خبر وکړم دا سراج ته هم دا خبر وکړه زمونږ دا بچی چې کوم دي که نه زمونږ د زامنو نه دی قابلان دي ځکه دی سټډي ډېره زیات کوي تا چې ته په بورډ باندې سر فهرست د سړي نوم ولیدو هلک نوم دې ولیدو نه خو ماشوم یې ټاپ کړي که نه اوس سراج ته وایي که زه ستا لور نالایقه ده زه د هغې سفارش وکړم چاته پاس خو به شي خو مخ په وړاندې به هغه تګ نه شي کولی تعلیم کې بله خبره دا ده چې د بلې بچې حق ما وواله کوم نه واله دې کې خو زه برابر شریک یم نو هغه ته وایه چې هغه دور نه دی چې محنت کې نو تا ته د نقل هم ضرورت نشته او تا ته د رشوت او سفارش هم ضرورت نشته هغې ته وایې محنت وکړه محنت ټیک ده ټیک ده جی خوښه یې نه کړه بالکل مې پاپا ځکه چې دې اوس را باندې یو پیالې چې نسک بله خبره دا ده ته کور کې ورندار سره کار کوه ګورې دا سنت طریقه ده څه کار د کور کار جارو مارو لوښي مینځل دا خبرت کوه که نه د جینکو د ښځو کار هم ماته وویله ګوره دا به ته هغې سره دا کومک کې ستا بچي دي هغه یوازې ده ته به هغې سره کار کې دا ګاډي دوه پایې دي چې ګاډي نه یو پایه لري کې بیا ګاډي نه چلېږي ګورئ دا خوا کې چې دی ولاړ ته نه تپوس وکوې ته ورسره دا جارو وارو اخي بلکل یې ورسره وکړي دغه ده بیا خو مبارک شه بس په دې خبره داسې کار دی اوس ته جرمانه شوې اوس به راځه چې ځو او چای به تاسو ګرځکو خو پخې به یې ته خوښه یې ده که نه زه راځه به دې کې بالکل د ښځو عالمي ورځ کوم چې په ټوله دنیا کې مانځلې کېږي او یو مشهور فلسفر قول دی چې تاسو ما له تعلیم یافته میندې راکوئ نو زه به تاسو له تعلیم یافته قوم درکړم د دې خبرې نه د یو تعلیم یافته ښځې د عظمت اندازه لګېدی شي د ملک او قوم ترقۍ راز د ښځې په تعلیم کې دی ځکه چې یو مور تعلیم یافته قوم جوړولی شي او دا زموږ دین اسلام هم وایي چې علم حاصلول په هر سړي او په ښځه باندې فرض دی ځکه چې ښځه تعلیم یافته وي نو د خپل حق تپوس کولی شي او ډېر ښه شعر دی په اردو کې چې عورت کبھی مریم کبھی हवा कभी زهرا عورت نہیں ہر دور میں قوموں کو سنوارا دالا پامان
बच्चे सभी डॉक्टर आने वाले सफर घूमा पकड़े क्यों जरा ना डॉक्टर नहीं सके ना बोले साफ करना ना पकड़ना साफ बनाना मोरे हाथ मोरे मोरे मतलब बच्चे हाथ मोरे बनाना Wale, څه چل دی ولې سم پکړي خزه ډاکټر شته ستا ته په کلي کې ښځې ډاکټران ستا د لاسه تنګې د سپینو استادان ستا د لاسه تنګې هلته ډاکټره کوم ده استاده کوم ده څه چل دی ولې د مور طبیعت په ډېر سخت خراب دی څه ته ډاکټر راته وښایه د مور طبیعت دې خراب نه دی ستاسو د کور په لار راتله مور دې مړه شوه مور دې معلوم بوري چې زه هم سره جوړ شم بوري زه هم سره جوړ شم بوري بوري ستاره معلوم چې زما چې د بهادرو ډاکټره جوړه شي دا ما دې داسې خاورو ته یوړو بورې بورې ستا جنازه زما د جهالت جنازه ده زما د جهالت جنازه ده بورې زموږ په کبر سترګو ستا د جنازې کټه ورکوم ډېر غټ کار دی وکړ چې دا سکول منظور شو سلام علیکم وعلیکم سلام ظریف خان کاکا په خیر مبارک شه ظریف خان لالا حکومت ته سکول منظوري ورکړه ظریف خان کاکا د جنکو د ماشومانو سکول منظور شو په کلي کې مبارک شه یا الله شکر دی یا الله شکر دی ډېره مننه ملک صاحب زما علي به د خیره اوسي د ډاکټر د خیره په کرسۍ کېږي ناظم صاحب ما په پرکلي کې زموږ څومره ځمکه ده هغه ما د جنکو سکول دپاره وقف کړ ناظم صاحب زموږ بچو ته سکول ته په تګ راتګ کې ډېر زیات تکلیف دی زه غواړم چې تر 10مه پورې زموږ بچی
په خپل کلي کې سبا کوئ انشاءالله ان شاء الله همداسې به کېږي. ما دې سلسله کې حکومت سره خبرې شوې وې، بس دغه د ځمکې خبره وه، دغه کې لږه بندیز و او خدای شته ستا نه څه پرده مونږ درته ویلی نه شو، خو افسوس بس په دې خبر راځي چې کاش ستا مور جمدی وي او دا خوشحالي لیدلې وي په خپلو سترګو باندې. الله دې هغې ته بهتر جنتونه ورکړي. ناظم صاحب زه کور ته ورسمه چې صبر وکړه چې مسکونو بیا به ځې صبر. درته ځې صبر وکړه، صبر وکړه.